طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. سورة شعراء شروع کو. شعراء جمع شاعر دا او لدی په آخر کې شعراء او ذکر راغلی دی او مشرکانو په پیغمبر خدا په الزامات چې کوم لګول یو پکې شاعر مو نو دا شاعرانو ذکر به قرآنو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان یو شان دی او د شاعر بل شان دی شانی او مکی دی د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی او د دې اهداف او موضوعات یو مګه دي کما چې د تاسو پرې پوهیږئ دا اهداف یو مګه دي کوم چې د مکی سورتونو اهداف دي د مکی سورتونو او هغه دا چې توحید د الله رب العزت صداقت القرآن او صداقت الرسول او اثبات د قیامت نو دا تقریبا 3 سورتونه دا بالکل په نزول کې یو بل پسې دي او پر مصحف او قرآن مجید کې یو بل پسې دي او اهداف او موضوعات یو دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کو په نوم د الله باندې چې به اندازې مهربان او زیات مهربان دی. تلک آیات طاسیم میم. الله واقف دی په معنا دي حروفو دار مقطعات قرآنیو نه دي دې په معنا باندې په حقيقي معنا باندې سوا د الله نه بل څوک نه پوهیږي. خودونه په موږ پوهیږو چې دا چیلنج دی کفارو ته ستاسو د جبې د ټکو نه ساز شوی کتاب دی راشئ کنه که دا پیغمبر ځان سازول شي تاسو هم ساز کوي کنه. تلک آیات الکتاب المبین. دا دی آیاتونه کوم چې را روان دي د کتاب ښکارا. لعلک کې دې شي ای پیغمبره باخع نفسک توجن کې خپل ځان لرا الله یکونو مؤمنین په دې وجہ چې دوی مؤمنان نه سازيږي. نبی علیہ السلام دومره دلګیرو او دومره به شپه ورځ کوشش کوو د دعوت چې دا قریشیان ولې نه مسلمانېږي. نو الله ورته وایي چې پیغمبره داسې پړکېږي او ښکاره کېږي لکه ته چې ځان وژنې پر دې خبر چې نه مؤمنان کېږي. دا خو زما خوښه ده ته به دعوت پیش کې ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة که زه وغواړم نازل به کومه په دې باندې د اسمان نه یوه نښه او نشانه فنظلت اعناقهم لها خاضعین پس به ګرځي سټونه لدي لها دغې علامې ته خاضعین تابعدار. که زه وغواړم زه به دوی مجبورا هم په دې باندې مجبوره به کوم په اسلام باندې خو الله وایي زما د مجبورۍ ایمان نه دی خوښه. ایمان هغه معتبر دی چې هغه په خپل اختیار سړی راوړي. وما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث. ناراضي دي مخالفینو ته من ذکر سیاد د جانب د مهربان بادشاہ نه محدث فی النزول چې تازه او جدید په نزول کې نوې راغلي. الا كانوا عنه معرضین مگر دی د هغې نه مخړون کی. فقد کذبوا پس یقینا دوی نسبت د دروغو کو. فسیاتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون. پزر دا چرا بشدیتا اخبارات ما دا خبرو چې دوی پاګې پورې ټوکې کوونکي. اولم يروا الى الارض نګوري دوی ځمکې ته کم انبتنا فيها من كل زوج کریم. څومره زرغون کړي موږ په دې کې دا جوړو عزتمندونه. کریم معنی عزتمنده. ان فی ذلک لآیة یقینا په دې کې یو لویه نښه ده د عقلمندو لپاره. وما کان اکثر المؤمنین نه دي اکثر خلک په دنیا کې ایماندار. وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا رب ستا چې دی لهو العزیز هم دی زورور مهربانه دی. وإذ نادى ربک موسی نیت القوم الظالمین. هغه وخت هم یاد کا چې آواز وکړه رب ستا موسی ته. هغه آواز داو ان ائت القوم ظالمین راشه ظالم قوم تا. دا داګه نه بدل لې یعنی قوم فرعون قوم د فرعون تراشه او ورته وای چې الا یتقون آیات تاسو د الله نه یریږئ.
قال ربي انی اخاف ان یکذبون ویلی موسی علیہ السلام زما ربا زیریږم چې ما ته به دروغ د دروغو نسبت وکړي ما ته وایي څه دروغ وی ویضیق صدري او تنګیږي سینه زما سینه تنګیږي قار راځي بیا خبر نشم کولی ولا ينطلق لساني او نه چلیږي ژبه زما ځکه چې په ژبه کې مې لکنت دی هغه تاسو ته ویلي وو سکروټې راګیستې او پیښې وه فارسل الى هارون په د جواب ولیږه په هارون پسې پیغمبرۍ څلور عذرونه پیش کړه الله ته چې زما سره زما ورور هارون پیغمبر کا ولهم علی ذنبون او بلې ورته دا عذر پیش کو دې قبطیانو فرعونیانو په ما باندې یو پور دی د دې په ما باندې یو الزام دی ما باندې یو ګناه ده بدل دی را باندې هغه دا دی چې ما د دوی یو قبطي په یو بني اسرائیل ظلم کاو او ما ولا اسیس داسې موکه غوندې ورکړه او د هغه نه سا وخته ما قص نه و کړی د مرګ نو په اخافو ان یقتلون زه یریږم چې فرعونان به ما پای کې مړ کړي نو زما د مرګ سره مې کار نشته خو ستا دعوت به ونه رسي قال کلا ویل ورته الله چرته نشي کېدی فرعونې ستا خواله نشي راتلی فاذهبا زی دواړونه بآیاتنا په عوض زما د آیاتونو سره هغه معجزې چې کومې الله ورکړې وي نه انا معکم مستمعون یقینا منګه تاسو سره اوریدونکي یو الله ورته وایي زه درسېما چې تاسو سوای دام اورما او چې فرعون او د قوم څه جواب درکوي هغه م اورم فاتیا فرعون فقولا راشئ دواړونه فرعون ته کار بدن سازیږي ښه رأس الطغیان دی که فرعون هم ټیک ټول خلک به ټیک شي فقولا ورته ووایئ دواړه انا رسول رب العالمین یقینا منګه استازي د الله رب العالمین یو د موسی علیہ السلام دعوه مرکبه وه یو ته خدایني رب العالمین بل دی د هغه بندګي اختیار کا او دویم بني اسرائیل آزاد قوم دی دا ما سره پرېږده چې زه بوځمه دا غلامان نه دي چې دې بېګارونه پکې وان ارسل معنا بني اسرائیل او دا چې ولیږه ما سره بني اسرائیل قال فرعون چې ورته څه وکاته ګوري هلکه تا هغه هلک نه یې چې زمونږ په کور کې وړوکی لوی شوی 13 کاله د فرعون په کور کې تیر کړي 13 کاله الم نربک فینا ولیدا آیا موږ ستا تربیت نو کړی په خپل کور کې ولیدا په داسې حالت کې چې ته وړوکی وې تا هغه هلک نه او لبست فینا من عمرک سنین او درنګ تیر کړی دی تا په منګه کې د خپل عمر نه ګڼ کلونه 30 سال وفعلت فعلتك التي فعلت او کړی دی تا هغه چې تا کړی دی وانت من الکافرین ته نه شکرونه ارته خبره په سپیلي کې واړوله چې بیا د هغه نعمتونو نتیجه راوه چې تا زما نانبهي مړ کو په سوک دیوالی دی قال فعلتها موسی علیہ السلام ته او دا کار ما کړی دی خو ما قص نو کړی ما ول سوک ورکو تادیب مې ورکو او هغه سا په خوله کې نیولې وه ایسته مړ شه اذن وانا من الضالین فعلتها اذن ما کړی دغه کار لرا او زوم په دې وخت کې وانا من الضالین زو ما د ناپویونه زه په دې پوی نه وم چې په سوک به دنه سوزي او د ضالین معنا دا نه چې ګینې زه ګمراه وم ځکه پیغمبران علیهم السلام د کفر او د ګمراهۍ نه الله د وړوکوالي نه ساتلي دي ففررت منکم زه وتښتېدم تاسو نه ای فرعونیانو لما خفتکم کړ زه تاسو نه ویرېدم نو وهب لي ربي حكما وجعلني من المسلمين من المرسلين نو باخا الله ما تا قوت فیصلو او وی ګرځو مال د پیغمبرانو نه وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل خو دا خبر کوم چې ته زما کور کې لوي شو نعمتونه دي خورلې دي نو دا زما غون وش دغه ولکه بني اسرائیل تا غلامان کړي دي او دا ستا خدمتونه او ستا سره خود خدمتونه کوي نو د لکو قوم په عوض کې ستا په کور کې زلوي شوما او ما خوراک نو دام څه نعمت دی چې ته په ما ځباتې
او غټه خبره دا ده چې تا دا کم دا ستا د ظلم په نتیجه کې ستا کور ته راغلی ما غټ شوی ما چې تا ماشومان راله زما مور دا کار وکړو ستا کور ته زه رالم وتلک نعمت دام نعمت دی تمنها چې ثبات یې ته دې لره علیه په ما ان عبدت بني اسرائیل چې غلامان کړي تا یو آزاد قوم بني اسرائیل لره قال فرعون وما رب العالمین فرعون ورته وایي رب العالمین دې څوک دی ځکه د خو ویلي خلکو چې ما علمت لکم من اله غیري انا ربکم الاعلی دا چغې خواږه والی وي قال رب السماوات والارض وما بينهما ویل ورته موسی علیہ السلام رب زما هغه رب د اسمانونو د ځمکو دی سې دواړو په منځ کې دي ان کنتم موقنین که تاسو یقین کوونکي یئ قال اوس فرعون وایي چې دا ستاسو د پیغمبر خو لیونی دی زه دې تپوس د هغه ذات کوم دی ماله جواب په صفتونو راکوي خو فرعون غوی خو دې نه خبر نه و چې د الله ذات تر چا علم نه رسي قال لمن حوله ولا تستمعون ویل فرعون هغه چاته چې چاپېره ترې دا امعه ډله ناسو دا مټتئ الا تسمعون تاسو نه اورئ د دې پیغمبر خبره قال تاسو نه اورئ دی څه وایي قال اوس حضرت موسی پوه شو چې دا سړی غوی د راشه لږ مخکې وضاحت ورته وکړه قال ربکم ورب آبائکم الاولین ویل موسی علیہ السلام رب زما هغه رب ستاسو او رب د پلارانو ړومبنو ستاسو دی قال فرعون ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ویل فرعون چې یقینا رسول صدا استهزاء ورته وي خپل قوم ته وي و استاس دا رسول نه تاسو ته راغلی شوی دی هغه شرع لګل شوی تاسو ته داخله ونه دی قال رب المشرق والمغرب ما بينهما موسی علیہ السلام ته لیونه نه ما رب د مشرق او د مغرب دی او ما به سې دواړو منځ کې ټولو رب دی ان کنتم تاکلون کای تاسو عقل نه کار غستون کی قال لئن اتخذت الها غیری ویل ورته فرعون دباو کو قسم دې کچری ودی نیو موسی خدای سوا زمانہ لاجعلنک من المسجونین خامخاو بغیر زماتا لرا د جیلیانو نا په جیل کې بر جیلانو سواچو د ظالم وې د جیل ساس کړو د زمکه لاندې چې د یو کس لپاره به یو ځای بس هغې ته به یې ورواچو او بیا به ورپسې ور راپورې کو او نه به یې خوراک ورکوم دې حالت کې به مړ شو قال ولو جئتک بشیء مبین موسی علیہ السلام ورته وایي آیا ته به ما په جیل کې اچې ولو جئتک بشیء مبین اگر که ما تا ته راتکړي د الله تعالی په یو واضحه خبره باندې معجزه قال فأت بها فرعون وا پیش کا ان كنت من الصادقين تدرشتين ناي فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين فسقر دول موسى عليه السلام خپل امثال را فاذا هي ثعبان مبين ناس پادا خامار لو خارو یو لوی خامار ته نساش کله قران حیتن وای مار ته ساشو کله ثعبان وای خامار ته ساشو او کله چمچمار یادای چې هغه تیز رفتار ورزع یده اور ابي موسی علیہ السلام خپل لاس غریبان نه فیضا ہے بیضاء للناظرین ناصافه پړه کېده د شعاع او د شمس په شان کتونکو ته قال لمن حوله لفرعون خپل ارد ګرد چاپېره وزیرانو کابینټ ته چې ان هذا لساحر علیم یقینا دا موسی ډېر لوی جادوګر ماهر دی یریدو ان اوس الزام ولګاو یریدو دا موسی اراده کوي ان یخرجکم من ارضکم چې وباسي تاسو خپل ځمکې او د خپل ملک نه بسحره په زور د سحر او جادو باندې په ماذا تأمرون تاسو مال څه مشوره کوي یا الهو یا اوس مشورې غواړي قالوا ارجه واخاه ویل ورته جرګي مهلت ورکدتا او ضرور تا وبعث في المدائن حاشرين ولېګا په خارون کې را جمع کون کې ساحران برا جمع کې ساحران خو کمې نشتا یاتوک بكل سحار علیم راتلبو کی تا په هر لوی ساحر ماهر باندې په جمع سحرتو را جمع شو ساحران لمیقات یوم معلوم د پاره د ملاقات او دا ورځې مقرره معلومي چې موسی علیہ السلام هغه سره یې خوا وکیل للناس او اعلان شو په خلکو کې
اعلانونه فرعون وکړو او داسې به خلکو ته ویل اعلان بداو چې هل انتم مجتمعون آیا تاسو را جمع کیدونکي یئ که نه لعلنا نتبع السحرة وګوره کنه کېدی شي چې موږ د ساحرانو تابع شو ان کانوا هم الغالبین که شي ساحران غالب په موسی باندې داسې ونه ویلې چې څوک غالب شو موږ به هغه ملګرتیا وکړو نه کېدی شي موږ د ساحرانو تابعداري وکړو فلما جاء سحرة فرعون کله چې رالل ساحران فرعون ته قالوا لفرعون فرعون ته وایي ان لنا لاجرا ای زموږ به څه مزدوري ان كنا نحن الغالبین که شو منګه غلبه مندونکي په موسی باندې په دې میدان کې قال نعم وانکم اذا لمقربین او انعامات خو انعاماتي خو زه به تاسو په خصوصي مشیرانو کې والم وانکم یقینا تاسو اذن په دې وخت کې لمن المقربین یې به ماته د نږدو خلقنا قال لهم موسی القوا موسی علیه السلام ورته واچوئ خپل سحر ښکاره کوي ما انتم ملقون هغه شی نه چې تاسې اچوونکي یئ فالقوا حبالهم وعصیهم واچولې د ساحرانو خپل رسول را حبال د حبل جمع د رسۍ ته وي پړی وعصیهم او خپلو امساګانو لرا جمع عصا ده وقالو بعزت فرعون او ټولو ساحرانو چغه کړه شروع کو په عزت او په زور ورتیار فرعون باندې انا لنحن الغالبون یقینا منګه خامخا غلبه موندون کی خپل ډله ډیرواله وړي د فرعون پوجونه ولاړ دی فرعون بېمانه ولاړ دی فالقى موسی عصاه واچول موسی علیہ السلام خپل امثال را فاذا هي ناسا پادا امسا تلقف ما یافکون نو خړپ وهی تیری تلقف تیری ما یافکون هغه چې د ساحرانو ساس کړیو قانون داره چې ساحر د امسانه مار ساس کی او بل جادوګر پر پاس راشي او داغه جادو خراب کی نو هغه امسا خلکو تخکار شي دا امسا خوړې نشي اوس دلته نو موسی علیہ السلام امسا ولګیدا او هغه په زرګونو باندې ساحرانو زرګونو باندې امساګانې او پړیو هغه د خلوازه کو غونډه تر راتاو کړسته وخوړه فاولقي السحرة ساجدين پریوتل ساحران سجده کوونکي ساحران پوه شو کله جادو خبره وي زمونږ نه ګڼ او ماهران څوک نشته دا معلومیږي چې زمونږ امساګانې مخوړې او پړی مخاړه دا د سحر نه ماورا بل څه دا پیغمبر دی بس پهل یو کو او په سجده پریوتل فاولقي السحرة ساجدين پس وګرځولې شو ساحران سجده کوونکي تبوي ګنې چا مجبور کړ په غرزولو باندې قالوا آمنا برب العالمین ویلې مونږ ایمان راوړې په الله رب العالمین باندې اوس د رب العالمین د ربوبیت دعوه خو فرعون کړې وه نو رب موسی و هارون د رب العالمین نه مراد رب د موسی او د هارون دی چې په دې میدان کې موسی علیہ السلام تنها ولاړ دی او شاته خپل ورور هارون ولاړ دی قال آمنتم له قبل ان آذن لكم ویل فرعون ساحران تا آیا تاسو ایمان راوړو په موسی باندې مخکې دا نه چې ما درته اجازت کړې وې انه لکبیرکم الذی علمکم السحر یقینا دا تاسو مشر استاد غره چې تاسو تعلیم د اجازت اوس پوه شوما دا موسی تاسو مشر استاد دی دا ټول سحر تاسو دنس د کړې دی بیا تاسو دا مشوره کړې ده چې راځئ داسې به مقابله ساده شي او موږ به ورته ځان پړ کړو او د کپتیان حکومت به ختم شي او د ساحران حکومت به راشي فلسوف تعلمون په زر ده چې پوه به شئ تاسو لو داغه دباو دی لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف خامخا به کټ کړم ستاسو لاسونه او ستاسو خپل را رد بدل ولو صلبنکم اجمعین او په سولی به کم تاسو ټول لرا ټول به په سولی کم اوس هغه یو سات مسلمانان دي خدا سي دا ایمان پر دماغ کې ورکلک شو قالوا لا زویر، اس ضرر نشتا، اس پروا نشتا.
انا الی ربنا منقلبون یقینا موږ خپل پروردگار ته واپس کیدونکي یو چې ځو خو الله ته ځو کنه انا نطمع ان یغفر لنا ربنا موږ تمساتو چې معاف کی موږ ته زمونږ رب معافیو کی موږ ته زمونږ رب خطايانا زمونږ ګناهونه د دې وجنه چې ان كنا اول المؤمنین شو موږ اول د مؤمنانو په دې میدان د مقابله کې اوس دا فرعون دا خپل کم دباو چې وکړو دا یې سر ته رسولې نو ما بل ورته ویلي او دا یې شهیدان کړي دي وأوحینا الی موسی وحی وکړه موږ موسی ته ان اسر بعبادي بوز د شپې بندگان زمانی بنی اسرائیل انکم متبعون یقینا تاسو به درپسې کېدی شئ تاسو به درپسې کېدی شئ یعنی فرعون او د فرعون بوجونه به درپسې کېږي فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ولګه فرعون په ښارونو کې را جمع کوونکي هغه ساحران را جمع کول اوس فوج را جمع کوي ان هؤلاء لشرذمة قلیلون یقینا دا موسی او دا قوم دا یو ډله وړه ده لشرذمة یو ډله ده قلیلون د لږ شمېر والا وانهم یقینا دا موسی او د ډله لنا لغائظون دا زمونږ لپاره غوسه کوونکي دا موږ په غوسه کې راولي ګوره زمونږ د عمر بیګاریان او زمونږ د ښځو هغه خادمانې هغې موږ نه بوتلې وإنا لجميع حاضرون او یقینا وی فرعون یقینا یو موږ ټول متقیز او بیرات سړی کې چې یری نو بیداری حاضرین یعنی یریدون کی یعنی متقیز او بیراری فاخرجناهم الله یستمنغا فرعونان را من جناتین د باغون او د چینونا و کنوزین او د خزانونا او مقام کریم او دا غزینو مزیدار دو سیدلونا کذالک خبرم د کسلا وورثناها ورکړه دغه ارسل لمنګه بنی اسرائیل ته هغه مظلوم قوم ضعیف قوم ته الله تعالی هغه ارس حواله کړو فاتبعوهم مشرکین ورپسې شو فرعون او دغه فوجونه په بنی اسرائیل پسې مشرکین په داسې وخت کې چې نور راختون کې دي د نکیدن کې په ټیم د نور خطلو کې فلما ترى الجمعان کله چې ولې دوه ډلې یو بل لره د فرعون فوج او د موسی علیه السلام قوم یو بل سره آمنے سامنے شو قال اصحاب موسی چې کړي مرګرو د موسی انا لمدرکون یقینا مخ ورسولې شو او د مفسرین لیکلي دي چې حضرت موسی علیه السلام ته چې د عمران زویا اله د هلاکت کندې ته راوستو مخکې بحر قلزم دی او شاته دغه فرعون راغی او په دې کې دی راګیر کو هغه ول خدایم غرقا ان معي ربي سيهدين زما رب دې ما ته بلار خي قال كلا ویل موسی علیہ السلام چرته نشي کېدی چې موږ د لاندې باسي ان معي ربي زما سره زما رب دې سيهدين زرد چې موږ ته بلار خای فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر دلار داوا پس وحی وکړه موږ موسی ته چې اوه په خپل امسا باندې سمندر لرا د امسا دې راواله او د بحر قلزم ته راواچوه فن فلکا نو ټوکړې ټوکړې شو سمندر فکان کل فرق شوهرا حصہ کتود العظیم په شان د غر لوی باندې داسی دولس زیشو دا سمندر دولس زیشو او ور یو حصہ د غرق بروچته شو داسی او پرې منځ کې چلار ساده شو او دولس قبیلی بنی اسرائیل دی پکې ور روان شو وازلفنا نوئی وازلفنا ثم الاخرین اور نزدیک کړه مونږه د نور لا فرعونانو مور په سره ورسول چې څنګه دوی د سمندر کې وردن شو دوی د سمندر غاړې ته ورسېدل وانجینا موسی ومن معه اجمعین خلاص کومګه موسی او کوم چې د سر مرګري ټول ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق کومګه د نور لا چې فرعون او د قومونو ان فی ذلک الآیات پر جولو انا خدا وما كان اکثر المؤمنین وان ربک له العزیز الرحیم واتلو علیہم نبأ ابراہیم بیان کپری خلقو باندې پیغمبره قصه د ابراهیم علیه السلام اس قال لابیه وقومه هغه وخت چې ویلي خپل پلار ته خپل قوم ته ما تعبدون د عبادت کوي د خبرو چې بوتانو عبادت کوي او موږ چې دی خلو خوځي دا تاسو څه عبادت کوي
قالو نعبد اصناما ویل ورتا پلارو قومي منګه عبادت کو د بوتانو فنزل لها عاکفین ګرځو منګه ټول ورځ لپاره عبادت کوونکی چې لکه شان فنزل ټول ورځ ګرځو دې لپاره دی به عبادت د شپې نه کو د بوتانو عبادت په د ورځې کو قال هل يسمعونكم ابراهيم عليه السلام ورته چې او بابا جی دا تاسو را خدایان او استدعون کله چې تاسو چغه وای او ينفعونكم یا دا تاسو خدایان تاسو له پیدا در کول شي او يضرون یا تاسو نظر د پکول شي قالوا بل وجدنا بانا كذلك يفعلون ویل دوی نه د سندا دا خبره پرېدا خبره دار چې بل وجدنا بانا منګه پلاران مندلیو كذلك يفعلون یعنی منګه پلارانو تقلید ته اند تقلید وای په پټو سترګو په چا پسې تل بغیر دلیل نه قال افرأيتم ما كنتم تعبدون ویلی ورتا موسی علیہ السلام افرأيتم ما كنتم تعبدون خبر ابراهیم علیہ السلام ورته وی افرأيتم خبر را کای مالا ما كنتم تعبدون دا معبودان نه جتا سے عبادت کوي انتم واباكم تاسو پلاران الاقدمون مخکنی فانهم عدو لي دا تاسو خدایان ټول زما دشمنان دي الا رب العالمین ملک الله رب العالمین می رب دې می دشمن نه دي کم رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين اگر ربو چې پیدا کړې ما نو اب ما تلار خای والذي اگر ربو هو يطعمني ويسقين چې ما ته خوراک را کوي او ما ته اسکاک را کوي و اذا مرستو کله بیمار شم په شپین مارو غي سیمنه وای چې کله می بیمار کې نو مارو غي حالانکه بیماری او روغواله دواړه د الله په لاس کې دي نو نسبت دا ادبن ابراهیم علیه السلام دا نه وای چې هغه می بیمار کې نو روغی مم وینا کله چې بیمار شم نو هغه می روغی والذي يميتني ثم يحيينا هغه ذات چې وجني بمال را ثم يحيين بیا برا ژوند کوي مال را والذي هغه ذات اطعم ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين چې زتم ساتم چې معاف کی ما ته زما ګناه پر ورځ قیامت رب هب لي حكما والحقني بالصالحين اے زما رب او بخي ماتا قوت فیصلو او پیوس کې مال را د نیکانو سره وجعل لي لسان صدق في الاخرين وګرځو مار پارا جبا رښتینی یعنی اعلی ترین صفاتونه پرستانو قومونو کې دا دعا الله قبول کړی دا هر یو مسلمان دی او کافر دی او عزت په ملت ابراهیم باندې وجعلني من ورثه جنت النعيم اے الله وګرځو مال را د وارثانو د جنت نعیم د جنت د نعمتونو واغفر لابي بخنو کدما پلار ته انه کان من الضالين یقینا د دا پلار زماره گمراهانو نا خو زماره پلار ته راو کا بخنو کا ولا تخزني يوم يبعثون مشر مهمالا خدای پاک ورش ته خلق را پورته کوي یوم لا ينفع مال ولا بنون اغورزو چې پیدا بنشي ورکول مالونه خاوند مال تا او نظامن خاوند زامن ہوتا الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه څوک چې راشي الله ته فروغ زړه باندې اک کامیاب دی وازلفت الجنه للمتقين رانزدو بکړی شي جنت پرهیزګار ہوتا وبرزت الجحیم للغاوین او راخکاره بکړی شي جهنم گمراهان ہوتا وکیل لهم دی تبویل شي گمراهان ہوتا اينما کنتم تعبدون چرته دی اغستاسو مستوعی او جعلی خدایان چوي تاسو عبادت کو من دون الله سوا د الله نه هل ينصرونكم استاسو مدد کول شي او ينتصرون اي استاسو امداد کول شي او ينتصرون یا خپل امداد کول شي په خپل باندې فکوبی کوبی پیها هم والغاوون نو الټا بوا چول شي دوی پر جهنم کې فکوبو کیبو فیها وا بچول شي الټا پر جهنم کې هم دوی والغاوون او هغه گمراهان دوی ټول بنسکور په جهنم کې په یو بل باندې پاس اور واچول شي وجنود ابلیس اجمعون او پوجنا د ابلیس ټول دا بمر ورلړ کی قالوا وهم فيها يختصمون وای بدی جهنميان ای بدی پر جهنم کی جګړه کوونکې او بس ویلا څه چولې او خبره بدای د جګړې
تالله ان كنا لفي ضلال مبين قسم په خدای دی چې یقینا او موږ په گمراهۍ ښکاره کې کشران د مشران ته وایي اذ نسویکم برب العالمین کله چې موږ برابر او تاسو له ای معبودانو د الله رب العالمین سره وما ضلنا الا المجرمون او بوي نه د گمراه کړي موږ له مگر نه پرمانو خلکو اوس پته ولګیدا چې راکم خلکو موږ په ګناه باندې ساوولو دا لوی مجرمان خلکو فما لنا دا خبر دې لپاره الله ذکر کوي چې موت انن خپل مستقبل خپل قبله درست کو خان دا دې لپاره ذکر کوي فما لنا من شافعين نشته موږ د پاره څوک سپارشیان چې راشو سپارښو کې د الله نم خلاص کی ولا صدیق حمیم او نه یو دوست سرګرم چې راشو موږ د الله نه خلاص کی فلو ان لنا کرتن که چر ثابت شي موږ د پاره دوباره تل دنیا ته فنكون من المؤمنين شوب موږ د مؤمنانو نه ان فی ذلک الایا وما كان اکثر المؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم كذبت قوم نوح المرسلین نسبت د درغو کړي قوم د نوح علی السلام لګلو شو تا اس قال لهم اخوهم نوح هغه وخت ویل دوی تارور د دوی نسبانه نسبی رور وګره دینی نو نوح علی السلام الا تتقون ایتازان نه بچ کوي د خلاف ورزي د الله او د شرکو پر نزان نه ساتي انی لکم رسول امین استاد پارا پیغمبر امانتدار فتقوا الله واطيعون پس ویریږي د الله نه زما تابعداري وکړي وما سلکم علیه من اجر او زه غواړم تاسو په دې باندې څه مزدوري ان اجر الا علی رب العالمین نه د مزدوري زما مگر په الله رب العالمین باندې دا فتقوا الله واطيعون پس ویریږي د الله نه زما تابعداري وکړي قالوا قوم مرتوي ان اؤمن لك منغا ایمان راوړو پتا وتبعك الارذلون او تابع دستا اغه ذلیلان په منګه کې خواران غریبانان فقیران ستا مرګري دي او منګه غټایټو او ته راشه ما سره کې نه قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح عليه السلام صد علم زما پاږي چې زما د مرګري کوي ان حسابهم نه حساب کتاب دی الا علی ربی مگر زما پر اب دے لو تشعرون کا پوئی گئی دوی ورته ویلی دا پاسوا د مجلس ته موږ در سره کینو وما انا بطارد المؤمنین ورته نیم ز شړون کې مؤمنان لرا ان انا الا نذیر مبین نه مگر زه يرون کې پډاګم که خبره منئ تاسو پیدا کنه منئ زما په کې سره نشته قالوا لئن لم تنتهي يا نوح ويل ورته قوم قسم دې که چر قلار نشو اے نوح لنكونن من المرجومين نو شی بعد اشتلو شو نه پکانو باندې پکانو بدیولو او صاحب د نو باسو قال ربي ان قومي كذبون کله چې مو حضرت مایوس شر دي ایمان نه چې دوی خو زما د مرګ منسوبې تیاری نو الله ته سوال کوي قال ربي ان قومي كذبون ویلی حضرت نوح زما ربا یقینا زما قوم ما ته نسبت دروغ کو ففتح بینی و بینهم فتحا فیصله وکړه زما او د دوی په منځ کې فیصله ونجنی ومن معي من المؤمنین او خلاص کمال راوغ چې زما سره د مؤمنانو نه فانجیناه ومن معه في الفلك المشحون پس خلاص کوم نوح علیہ السلام او هغه چې د سره مرګري مسلمانان په الفلك المشحون پاکشته ډککړې شوی کې مشحون معنی المملو ثم اغرقنا بعض الباقين بغرق منغا رسو دینا باقی کسان لرا ان في ذلك الايه وما كان اكثر المؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين نسبت درو کړو عادیانو لګلو شو تا اس قال لهم اخوهم هود وقت ویل دی تارور د دوی نسبن هود علیہ السلام الا تتقون تاسو شرک او کفر رضا نه بچ کوي انی لکم رسول من سپارا رسول پیغمبر امانتدار فتقوا الله واطيعون پس او یریږي د الله نه زما خبرو منئ وما اسالکم علیه من اجر زنه غواړم تاسو نه په دی باندې څه مزدوري ان اجری الا علی رب العالمین نه د مزدوري زما مگر په الله رب العالمین دا هر پیغمبر چې راغلی دی نو قوم ته دا خبره دو ټوک کارا کړی دا چې تاسو نه پرې دعوت باندې څه مزدوري نه غواړم اتبنون بكل ريع آیه تعبسون آیا آبادی سازوي تاسو بكل ريع پر لوړ زبانی
آیتن یو نخا تعبسون عبس کار کوي دوی به د سرکونو په غاړه باندې لوی لوی آبادۍ به سازولې او دا به بیا په دې باندې افتخارونه کول او دې کې به خپل غلط مقاصد حاصلول وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون حضرت ورتوای چې تاسو خونی سي مصانع لوی لوی ډنډانو لرا لوی لوی قلاګانو لرا لوی لوی ایوانونو لرا لعلکم تخلدون دې لپاره چې تاسو همیشه پاتې شئ په دنیا کې دومره کلک کورونه سازول او کلک قلاګانې سازول او کلک کلک ډنډان سازول دا دې غمازي کوي چې تاسو ټول موده پرې دنیا کې یئ وإذا بطشتم جبارین کله چې حمله کوي نو حمله کوي د زور اورو داسې اس قسم رحم په تاسو کې نشته دا کله چې تاسو حمله کوي نو حمله کوي ظالمانه ستاسو پړونو کې بچا رحم ناراضي او خلک کوئی دا مچي دمم دي اذا بطشتم جبارین پیږي پرې باندې دا سره ځان خبره ده نه مچي دم برته زو خیم سوره فاتحه په وایو چوپ کوي دا نه مچي دم دی ښا فتقوا الله واتعون فتقوا الله پسو یریږئ د الله نه زما تابعداري وکئ واتقوا الذي امدکم بما تعملون او یریږئ د الله غذات نه امدکم چې ترقی درکړي دا تاسو لا تعاون کړي تاسو بما تعملون پاږي چې تاسو خپې جنئ اگر بیان دار امداد امدکم بانعام و بنین تعاون کړي تاسو په مالونو باندې واغانې میخه بيزي او غړي درکړي و بنین او زامن درکړي و جنات و عيون باغونه درکړي دي او چینه ان يخاف عليكم عذاب يوم عظيم یقینا زیاریګم په تاسو د عذاب د ورځې لوینا قالوا قوم ورتوي سواء علينا برابر د پون باندې او عستک توعس کوي ام لم تکم الوازن نکی ګرواعزیننا کسی مکه ومنګ ستا خبره منونه ان هذا الا خلق الاولین دي مگر دا دروغ د پخوانو خلقو دي د ستانه مخکې خلق راغلي دي او دا دروغ ویلي دي خلق الاولین خوی تموي دلته معنی دروغ دي وما نحن بمعذبين نيو منګه عذاب راکړي کی دن کې فكذبوه دي نسبت دروغ خپل پیغمبر ته فاهلكناهم من هلاك دي لرا ان في ذلك الايه كن پدې کې ولو نه خدا ما كان اکثر المؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين نسبت دروغ کړي سمودیانو پیغمبرانو ته اوس مې دې خبر وکړه پیغمبر ورته راغلي دي او قران مرسلون وای ذکر یو پیغمبر تکذیب ټولو دي اس قال لهم اخوهم صالح اغه وخت ویل دي ترور نسبند دوی صالح علیہ السلام الا تتقون تاسو نه یریږئ د الله نه چې شرک کو پر پیدای انی لکم رسول امین استاد پارا رسول امانتدارم فتقوا الله واتعون پس یریږئ د الله نه زما خبرو منئ وما اسالکم علیه من اجر نو غواړم تاسو نه پرې څه مزوري ان اجر الا علی رب العالمین نه مزوري زما مگر په الله رب العالمین دا اتتركون فيما هاهنا آمنين ها استاو دا خیال له اتتركون چې پاتې بکړې شي تاسو فيما هاهنا پدې ځکه آمنين په پورا امن او امان سره په جنات و عيون په باغونو چینو کې و زروع په فصلونو کې ونخل طلعها هزيم او پاک زور کې چلاوږي پاستاو نرم نرم غوندي مزیدار وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين او کنی تاسو د غرونو بیوتن کوټو لرا فارهین خوشحالی کوونکی یا استکاران انجینیران فتقوا الله واتعون فسویرګه د الله نه زما تابعداري وکي ولا تطيعوا امر المسرفين تاسو تابعداري مکوئ د حکم د زیاتی کوونکو کم خلق چې مسرفین او زیاتی کوونکو مشرکان دي الذين مسرفين غدي يفسدون في الارض چې فساد برپا کوي په ملک او ځمکه کې ولا يصلحون او خیر خوای نه لټي قالوا انما انت من المسحرين ویل ورته دي یقینا ته جادو کړې شو نه منګ ته پتا ولګی دا چې پتا چا جادو کړی دی او استاد دماغ کار پیخې دی دا
ما انت الا بشر مثلنا نه ته مگر انسان زمون غوندې پات بیات راوړ یو معجزه دراین كنت من الصادقین کای د رښتینونا معجزه وختله چې خدای را پیدا شي د لسو میاشتو بلار بدی فورن دیغه چې کوم دی نو بیا لنګ شي او بیا داګه نه مونږ ټول پېم خورو قال حضرت ورته وای هذه ناقۃ الله دا خدا الله دا استاسو لپاره شرب لها شربون د لپاره بوار دو بووي ولکم شرب یوم معلوم او استاد لپاره با وار د ورځې معلومي وي یو ورځ به ټول قوم معلوم وکاو یو ورځ به اوخیو بس کړي ولا تمسوها بسوء مرسي دیتا په تکلیف رسول سره وياخذكم عذاب يوم عظيم وبنشتا سره عذاب د ورځې لوی قدار زیر سالف اشق السمود ورتوای دا ډېر یو خزي انډیوالو هغه خزي ډېر مالونه وو هغه غراله ورته ویل چې ما ته دې اوخې نه ډېر تکلیف دا وجل غواړي اگر اثر شو په ټول قوم کې وګرځېده او حتی چې پردنشینو خزو پسې پردو ته ورغې چې مړی کم تار سرای دا ټول زموږ د سرای دا نو ځکه قرآن ټولو ته نسبت کوي یو قدار زیر سالف وجلې ده اشق سمود ورته وایي فاکروها پس علال اکړه مړه اکړه دی اوخې لره فاصبحوا نادمین وګرځېدل دوی خپېمانه فاخذهم العذاب ونودي للعذاب ان في ذلك لآية په دې کې ولوی نه خلا وما كان اکثر المؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين نسبت درو کړه قوم د لوط علیہ السلام پیغمبرانو ته خبرو مغیواله اس قال لهم اخو مغشي ول دوی تارورا ویل دوی تا چې کوم دی ورور د دوی لوط علیہ السلام دلته د ورور په دې معنا چې ورسې یو ځای اوسېدلی دی جوارت شوی دی ګنې د دې قوم ورورولۍ کې لوط علیہ السلام نو دا د ابراهیم علیہ السلام وراره دی د هاران زوی دی د دې قوم بدل لري دی نه خو دلته ورور په دې معنا ویو چې هغه ورور جوارن د ګاونډیتوب ورورولي ده الا تتقون تاسو نه بچ کوئ د دې بت پرستینا انی لکم بد عملینا انی لکم رسول امین استغفار رسول امانتدار ما فتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجر الا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين حضرت ورته اگر دوی هغه بد عملی راخاره کړه چې تاسو راتله کوئ نارینه او ته د مخلوقاتونه تاسو خپل خواهش په سړو باندې پوره کوئ وتذرون ما خلق لكم ربكم او پرې تاسو هغه زنانه چې پیدا کړي الله تاسو لپاره تاسو پروردگار من ازواجکم د بیبیانو تاسو نه په حلال باندې تاسو د خواهش ته پوره کول لپاره الله تاسو له تنظیم کړی دی بل انتم قوم عادون بلکې تاسو قوم تجاوز کوونکي د حلالنا حرام تا قالو دی قوم ورته لئن لم تنتهي یا لوط که قلار نشو قسم دی ای لوطا لتكونن من المخرجین نو شی بته د وستلو شو نه مونږ دی کلی نو شړو قال انی لعملکم من القالین ویل ورته لوط علیہ السلام یقینا تاسو د دې عمل د پاره امزو د دشمنی کوونکو نه قالین معنی بغض کوونکې ما ودعك ربك وما قلا ما ودع نستارب ته نه پریخه وما قلا نیتا سره دشمنی کړي دا بغض کړي رب نجنی دعا وکړه زماره اخلاص کې ماره واهلی او کور ولا زما ما عملون دای ګندګونه چې دا قومي کوي فنجینا واهله اجمعین پس خلاص کوم لوط لرا او کورې د ټول الا عجوزن فی الغابرین مگر یو بوډۍ پرست پاتې کیدونکې کوي بیبي پاتې شوا په عذاب کې ځکه دا کلی دا خلق خور لور وا او داغي په عمل راضی وا او داغي په عقیده باندې عقیده وا او د خپل خاون لار خپل نکړه چې دا الله یو لوی پیغمبرو ثم دمرنا الاخرین بیا موږ هلاک کړ دي نور لرا وامطرنا علیهم مطرا راولو موږ پری باندې مطرا باران فسامطر المنذرین پس ډیر ناکار دی باران دی رول شو ان فی ذلک لآیة پر مذکور کې اولو نه خدا وان کان اکثرهم مؤمن وما کان اکثرهم ندی اکثر خلق ایماندار وان ربک له العزیز الرحیم کذب اصحاب الایکة المرسلین نسبت درو کړه او خوندانو جنگی لګلو شو تا دته شعیب علیہ السلام راغلی دی
خو مغه یوه خبره ده چې د یو پیغمبر تکذیب د ټولو دی. اس قال لهم شعیب، دا شعیب علیہ السلام قوم دی. اس قال لهم شعیب، وقت چې ویلي ورته شعیب علیہ السلام الا تتقون، تاسو ځان نه بچ کوئ د خلاف ورزۍ د الله نه. انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسألکم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین واوفوا الکیل. او پر خپل تقریر کې دا الفاظ مې ذکر پرېږدم چې بار بار راځي. پادار پیغمبر سره را روان دی. یو ځل تاسو ترجمه زده کړې ده، خو چې کم نه راغلی نوې فکره پکې کېښورئ شي به کوو. واوفوا الکیل، پوره کوي پیمانې لره. ولا تکونوا من المخسرین، مکېږئ د کموونکو نه خلکو ته راګي اشیا. وزنوا بالقسطاس المستقیم، او تله کوئ په هغه ډنډۍ برابره باندې، په برابر تله باندې. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مه کموئ د خلکو نه اشیا دوی. دا پولوس نه دي، دې نه به یې ډډې پرې کولې. لکه پخوا چې به یو لس پیسیز به ورته وایي، مشرانو به لیدلی و لس پیسیز، ها نو د هغې نه هغې دا اړخونه چې وو داسې ور ننوتي بیا راوتي ووتي ننوتي. نو دلته به خلکو هغې نه داسې پرې که او سلونیز په شان بیا پکې نری نری کلي والې او د لس پیسیز نه به 54 سا شو. پوهېږئ ته به چې په څلور نو چا څه کول، دا ستا روپۍ نه ده، دا ستا روپۍ د هغه وخت سرې پیسې ته هم نه رسي. سره پیسه سره په یو پیسه باندې به دونه غټ چونګ دا چڼې به سړي ته ورچولې چې بیا به خوړی نه شو په یوه سره پیسه سورۍ پیسه باندې. اوس دغه دا ګاډ والا روان یو په 100 روپۍ باندې 2 کیلو، په 100 روپۍ 3 کیلو باندې، دا 100 روپۍ دي. اوس 100 روپۍ موږ کوړي ته تلو چې 8 روپۍ 10 روپۍ جیب کې وړي، 2 میاشتو پیال ته موږ خپله ګزاره کوله. ډالرې وې ډالرې نه دا راوځي بریتونه ته وایي موږ پاکستان داسې کو. وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاء. دې کې مې خبره کوله چې دا پلیت کار به هم دي کو لټکول. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کوشش مکوئ په ځمکه کې په داسې حالت کې چې سخت ناکاره فساد کوونکي یئ. ولا تعثوا، فساد مکوئ په ځمکه کې په حال کون ستاسو کې چې فساد کوونکي، دې ته حال مؤکده په ګریمر کې وایي. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولین، ویریږئ د الله هغه ذات نه چې تاسو پیدا کړي او مخلوقات مخکني. جبله والجبلة الاولین معنا چې پیدا کړي تاسو او هغه خلک تاسو مخکې تر څه پلارانو نیکونه. قالوا انما انت من المسحرین، ویل ورته دوی چې ته خامخا د جادو کړی شوی نه یې. شعیب علیه السلام ته وایي په تا جادو شوی جادو. وما انت الا بشر مثلنا، نه ته مگر زمونږ غوندې انسان یې. وان نظنک من الکاذبین، او خامخا موږ په تا ګمان کوو د دروغجنو. فاسقط علینا کسفا من السماء، راوغورځوه په موږ باندې یو ډکره، یو حصه د اسمان. ان کنت من الصادقین، که ته رښتون نه چې که زما خبره نه منې عذاب به راشي. زر اسمان نه یو حصه راوغورځوه را باندې. قال موسی، حضرت شعیب وایي ربي اعلم بما تعملون، رب زما خواقب وایي چې تاسو څه کوئ. فکذبوه، دي نسبت دروغ کو شعیب علیه السلام ته. فاخذهم عذاب یوم الظله، ونیو دوی لره عذاب د ورځې د سوري د وریځې. هغه دا ده چې په دوی باندې سخت ګرمي پرې راغله او تنده، او دوی داسې سپوکي شروع کړه. بس الله یو ورځ را پیدا کړه او دوی ورمنډې کړې واغې داسې یخه ورځ الله را پیدا کړه. او دوی لاړه یو بل ته چې راټول شي را منډه کړه او یو ټول ته را لاندې وتل که نه. نو الله تعالی پې د هغې نه د اور باران وکړه. ان فی ذلک الآیة وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم وانه لتنزیل رب العالمین. یقینا دا قرآن را کوزیدل دی د جانب د الله رب العالمین. نزل به روح الامین، را کوزی کی پری باندې جبرئیل علیہ السلام. علی قلبک استا پړ باندې لتكون من المنذرین، ډیر پار چې شه دی يرونکو نا بلسان عربی مبین، پاغه جبا عربی کار باندې. وانه لفی زبر الاولین، یقینا دا قرآن پروت دی په مخکنو آسمانی کتابونو کې. د دې قرآن اصول دا په مخکنو آسمانی کتابونو کې پراته دي.
اولم یکن لهم آیتنا آیا نشته دی خلکو دپاره یوه نښه آیا نه ده د خلکو دپاره دا یو لوی دلیل ان یعلمه علماء بني اسرائیل چې پیژني دی قرآن او پیغمبر لره علما د بني اسرائیل کوم چې حق پرست علما دي ولو نزلنا على بعض الاعجمین که چرته نازل کړی وي قرآن لره موږ په بعضې عجمو باندې فقرأه علیهم لوستلی وی پر عربو باندې ما کانو به مؤمنون نو د عرب چې په ایمان یې راوړی وی ویل به ښه کتاب عربي دی او پیغمبر عجمي دی کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین دقسې دننه کوو موږ د تکذیب لره پړونو د نافرمانو کې لا یؤمنون به ایمان نه راوړي په دې حتی یروا العذاب الالیم حتی چې ویني عذاب درناک لره فیاتیهم بغتة راځي بر عذاب دي ته ناڅاپه اچانک وهم لا یشعرون او دوی به نه پوهېږي فیقول هل نحن منظرون پس وی بدوی آیا موږ ته انتظار نشي کېدی موږ له مهلت نشي راکړی کېدی اپا بعذابنا یستعجلون آیا په عذاب زمونږ باندې دوی تلوار کوي چې ورشه راوله ورشه راوله اپرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا یمتعون اپرأیت آیت نګورې اخبرنی ام متعناهم سنین که زه پیدا ورکم دې خلکو ته ډېر کلونه ثم جاءهم ما كانوا یوعدون بیا راشي دې خلکو ته هغه چې و دوی دې سې واده کېدی شوه یعنې مرګ ورته راشي فما اغنى عنهما نو نه دپه کوي د دوی نه دا ما كانوا یمتعون هغه چې دوی کمې پیدې اخیستې وي په دنیا کې کمې مزې وړاو کړی وي عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ هغه به داسې کول چې سار به راپاڅېده د خوب نه به څه وخت د شپې راپاڅېده نو دا ږیره مبارکه به یې داسې په ونیوله او وبه جړل او دا درې آیاتونه به یې ویلې اپرأیت ان متعناهم سنین خبر نه راکې مالا ته نه ګورې که فایده ورکو موږ دې خلکو لا ګڼ کلونه ثم جاءهم ما كانوا یوعدون بیا راشي دوی ته هغه عذاب او هغه مرګ چې و دوی سره یې واده کېدی شوه فما اغنى عنهما نو نه دپه کوي د دوی نه ما كانوا یمتعون هغه چې دوی کومې پیدې اخیستې وي او مزې وړاو کړی وي دا به یې ویلې او بیا به یې ویلې داسې نهارک یا مغرور نهارک یا مغرور سهو وغفلة ولیلک نوم والردا لک لازم اسی به ویلې نهارک یا مغرور ورستا اے دوک شوی انسانا ستا ورس چې دا نهارک یا مغرور سهو وغفلة دا په غفلت او په هیرو کې تا نه تیریږي ولیلک نوم او شپه دې ټوله په خوب کې تیریږي والردا لک لازم او مرګ دې په سر باندې تړلی شوی دی مرګ درته په سر ولاړ دی تسر بما تفنی وتذهب بالمنى تسر بما تفنی ته خوشحالیږي په هغې چې تا نه کټوتي کېږي دا تنخواه والا دا رونه زمونږ نه دي دوی مړه خو بس یو هفته پاتې ده 2 ورځې پاتې شوې ورځ پاتې شوه حالانکې دا موږ نه کټوتي کېږي تسر بما تفني ته خوشحالېږي په هغې چې ستا نه کټوتي کېږي ستا د زندګۍ نه تسر بما تفني وتذهب بالمنى او روانې ته په امیدونو باندې چې دا به کوم او دا به کوم او دا به کوم او دا به کوم ستذهب الى ما تکره غبه زرد چې ته بلاړ شي هغې مرګ ته هغه غایب ته چې تی مکروه ګڼې ستذهب الى ما تکره غبه زرد چې ته بلاړ شي هغه غایب څیز ته چې تی بد ګڼې چې هغه مرګ دی کذالک فی الدنیا تعیش البهائم داسې بې مقصده زندگی چې چار زندگی مقصد نه د چا مخې ته یو نصب العین نه دا زندگی د ما د ګړو او د بیزو د میخو ده
ګډه او بیزه مې خلګیاره په شرک شک باندې گیا خوري او مالک دې تیاری چې حلاله کوم کذالک فی الدنیا تعیش البهائم داسې به مقصد زندگی د غفلت زندگی د سهو زندگی دا خو چارپایان تیری وما اهلکنا من قريه ندے خلا کړه مونږ یو کلی والا الا لها منذرون مگر دای پاره يرون کی ذکر دا پر نصیحت وما كنا ظالمین نه مونږه زیاتی کوونکی وما تنزلت به الشیاطین نارا کوزیږي په دې باندې شیطانان دا قران باندې شیطانان نشی راتله وما ينبغي لهم مناسب دي شیطانان د پاره وما يستطيعون طاقت شیطانان لري انهم عن السمع لمعزولون یقینا دوی د اوریدلونه د آسمانی خبر د اوریدلونه لمعزولون ډډې تکړه شوی دي فلا تدعوا مع الله الا اخر امر عبد الله سرب المعبود فتكون من المعذبين شيبه عذاب کړه شونا وانذر عشيرتك الاقربين او يروا عشيرتك خپل قبيله نزدولرا پیغمبره خپل نزدې قبيله او يروا نبی علیہ السلام د صفا ډېرې ته وخته او مکی معظمه ته مخ کوچګې کړ یا صباحا ټول خلق وتراغه څوک په خپل انشاءات لې وکیل راولېګو دا زری راولېګو نبی علیہ السلام ورته ویلي چې کزه تاسو ویما چې دې غر شاته فوج راغلې دي او پتا سو حمله کوي دا منی هغه ویل او ما جربنا عليك كذبا پتا باندې موږ دروغ او تجربه نه کړې تا خو 40 کال په موږ کې تیر کړی دي نو زه تاسو بل نم یاروما انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود نو خپل ترې را پاسې او کانی را واګیسته ابو لهب او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک اوښته او ویلې ورته چې تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا ټول مل را هلاک شي لره دې لپاره دې موږ را غوښتو موږ ول چې تابانه څه چل شوی دی وانذر عشيرتك الاقربين او يروا خپل نزدو قبيله لرا واحفظ جناحك من اتبعك من المؤمنين او خطك خپل وزر د مهرباني هغه چاته چې تابع شي استاد مؤمنانو نه پاین عصوک کړه خلقستانه فرمانی کوي په قلت ورته وایا اني بريء مما تعملون زيلان د بزارې کوم داګه نه چې تاسو کوي وتوکل على العزيز الرحيم اے پیغمبر آزان اسپارا پا غزور اور خدای مہربان بانی الذي اغزات یراکا چی اینی تارا حین تقوم کلا چی تا ادریگی وتقلبک پی ساجدین او اوڑدل راوڑدل ستا پا سجدہ کون کو اغا تحجد کون کو کی انہو هو سمیع علیم دا اللہ وردون کے عرص پورے پنیتون دار چا قل او نبیکم علی من تنزل شیاطینو زن خبروم تاسو په شابانی چې نازلیږي پای شیطانان اکثر د شاعرانو خپل راځي تنزلوا على كل افاك نسیم نازلیږي په هر لوی دروغجن اسیم لوی ګناګار باندې افاک لوی دروغجن توای او اسیم لوی ګناګار توای یلقون السمع غدیدی غوغلرا واکثرهم کاذبون او اکثر د دې چې کوم دي دروغجن دي والشعراء يتبعهم الغاوون او شاعران چې دي يتبعهم الغاوون ورپسې کیږي پرې پسې گمراهان اکثر د شاعرانو د مرګري دا گمراهان الم ترى انهم في كل واد يهيمون نګورتا چې انهم یقینا دا شاعران په هر کندا د په هر کنده کې یهیمون متحیر او حیرانی د کلام په هر کنده کې دی ور رواني کله کله به یو بادر سړی نه بوزدل اساس کی کله به یو بوزدل نه بادر اساس کی او پښته په پتی خان وي پیګي پرې وانی نو دا د دوی دا کار دی نو دا ټول شاعران داسې دي نه کنه په شاعرانو کې خو شاعران هم شته کنه ادا دي وانهم یقولون ما لا يفعلون یقینا دوی وی اغا چې کینا په خلی وی ډیری خو عمل یې هغه سي نه د شاعرانو دا فرازدق یو مشهور شاعر تیر شوی دی د مامون الرشید په دربار کې یو قصیده ویله
او ډېره خطرناکه قصیده ده عدل ته زه د هغې شعر مال راځي خو نه ویم خو د زنانو باره کې دی چې داسې زنانو ما دا چل کوو ما دا چل کوو باچا ورته ویل چې وجب علیک الحد تا باندې حد لازم شو د بری اوس سمسارو ما هغه ویلې چې رد الله عني الحد الله مانه حد رد کړی دی ته یې راله څنګه راکې ویل ولې ویل ته غوږ کېده نو إنا لم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون دی په خوله خبرې کوي کړي نه دا هما زه محفل ګرمو پوهېږئ پرې که نه إلا الذين آمنوا مگر هغه کسانو چې شاعران دي خو ایمان یې راوړی لکه حسان زوی د ثابت رضی الله تعالی عنه یا عبدالله زوی د رواحه رضی الله تعالی عنه شاعر الرسول وعملوا الصالحات عمل د نیکوي کوي وذکروا الله کثیرا یادوي الله ډېر ډېر په هغه نیکانو شاعرانو باندې د الله ذکر غالبي او وانتصروا دوی بدله اخلي من بعد ما ظلموا پس هغې نه چې ظلم پې وشي په اسلام ظلم وشي په پیغمبر اسلام ظلم وشي په مسلمانانو وشي دوی بیا بدله دي یو ځل نبی علیہ السلام د تره زوی دی ابوالعباس ابن الحارث نبی علیہ السلام پسې بد اشعار ویلي دا مسلمان شوی نو بیا وروسته خدای مسلمان نو حسان ویل نه ویم ورپسې ویل څنګه به ورپسې ووایې په هر څه کې راسه شریک دی ویل قسم دی داسې به دې رابیل کړمه لکه ویښته چې د وړو نه سړی رابیلی ویل وای نو حسان زوی ثابت شروع شو اتهجوه ولست له بند اتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما فداء اگه ته وایي مړه ابوالعباس زوی د حارثه ته خو د پیغمبر خوا په شان نه ته یې دې کوپړۍ ته وګوره په تاسو کې چې کوم ډېر ناکاره دی د ډېر ښه نه دي قربان شي نو ډېر ناکاره په وخت کې هغه چې لا مشرک و او ډېر ښه پکې جناب رسول الله چې تمامي دنیا نه غوره دی نو وایي داسې یو ځل په مسجد نبوي کې اشعار ویل عمر راغی خا د پیغمبر خدا په مجلس او د پیغمبر خدا په منبر باندې ناست یو اشعار وي هغه ویل ستا نه بهتر انسان به راته په دې جومات کې منبر کې خو ویل وایا حسانه ستا دا شعر په کفارو تورې نه ډېر تیز لګي پوهېږئ په دې باندې دا حسان زوی ثابت پر اشعار ویل بدل به یې اخیستلو کفارونه اوس دا آخري حصې ته وګورئ سيعلم الذين ظلموا زردا چې پوه بشي ظالمان ای منقلب کم زید ور واپس کېدلو تا ینقلبون دوی ورپس کېږي بسم الله